سورة بقره دویم آیات ذالک الکتاب اجراء ادا ذالکا کے ذال باریک تے کڑا زبر دے پہ یو الف مد شو مد اصلی او خلب کولوشی را یو الف مد بوشی لام کے زیر دے واپس براشی او کاب باندې زبر دے بیا بخلو کولوشی ذالکا ذا ذالک ذالک الکتاب لام چې دی اظهار قمریو شو لام خکارو ویل شو دی کې بنی ملیب توسط مظلمی ذالک الکی کتابو کی تا کڑا زبر یو الف مدو کې دا حرف زمانی شو یو الف مزلو شو پکې بعد دوانو شونډو ملاوي دون دي خو بیا په پیش دي نو اول به شونډه ملاو کې بیا به شونډه ګول کې ګوره کتابو اول شونډه ملاو کې بیا ګول کې د پیش د وجنه کتابو او کاپ او د تی کې همسو کې کتابو لا یو الف مد دی مد اصلی دی صفات لازمه نه دی یو مد دی ځکه الف خالی دی مخکې زبر الف مد دی لا او د دې زبر او الف د وجه نه خلو کوله وشوله انفتاح فم وشو لا ریب را غټه ده ورپسې یایلین ده یا ساکن مخکې ته زبر دی یایلین ده نرمۍ سره به ویلی شي خوله به کوله وي لا ریب نیم الف نه کم مزل به مو کې لا ریب فیه یای مده ده یو الف مزل به وشي فیه هدل لیل چې په یو ځای وایم دا یو هان دغه ځای نه ده بله هم دغه ځای نه ده اقصای حلق نه ده د مرې د اخر نه خو په یو زیر دی او په بله پیش دی نو اول کې به خوله ښکته لاړ شي بیا به شونډې ګول شي فیه هو دا خو دې وخت کې اسانه ده یو یو ټکي وایو خو چې کله په یو آیات د سره را روان شي دا ټول صفات و خیال فیه هدل لیل هدن کې تنوین دی هغه په لام کې ورننه وته ادغام تام شو نیم الف مزل بدل تم کوي هدل دل دا بنی الف مزلی هدل لیل دا لیل کې به نیم الف مزل کوي هدل للمتقین تا تی کې شدت دی आवाज بند شو او بیا په زبر دی نخلو کولو شو او بل پکې همس دی د دې صفاتو خیال وساته مت ور आवाज بند شو متقین اوس را پسې اداو کې دغه ټولو خبر ته اوس ګوره په یو ځای ان الذين كفروا كم زينو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب